حبيبنا وحبيب رب العالمين وعلى آله وأصحابه وصحابياته وأهل بيته وأهل طاعته أجمعين الطيبين الطاهرين المعزمين المكرمين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قال موسى لقومه يا قوم إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم ذلكم خير لكم عند بارئكم فتاب عليكم إنه هو التواب الرحيم. وإذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة فأخذتكم الصاعقة وأنتم تنظرون ثم بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون. صدق الله خالقنا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. عزتمند مسلمانان ورونو دو کلام عظیم الشان لمبنے سپاری د سورہ بقری شریفی سلور پنځوستم او پنځه پنځوستم او شپږ پنځوستم نمبر آیت کریمه ما ستاسو په درون حضور کې تلاوت کړ. په دې آیتونو مبارکو کې مخکې چونکې په دغه آیت کریمه چې هغه یو پنځوستم نمبر آیت کریمه او په هغې کې د دې خبرې ذکر و چې د بني اسرائیلو سامري چې کوم سخې جوړ کړی و د هغې عبادت یې کړی و. هغه الفاظ قرآن را ذکر کړي چې ثم اتخذتم العجل من بعده وانتم ظالمون. دا تاسو چې دی نو نیولې سخي لره په خدای باندې پس د تللو د موسی علیه السلام نه کوهي تور ته او تاسو چې دی په خپلو نفسونو باندې ظلم کوونکي. اوس د عفو خبره ورپسې وکړه خو هغې عفو چې کوم طریقه باندې ورته کړې وه نو هغې نو ذکر کړي چې په کومه طریقه باندې خو الفاظ یې ذکر کړه په دغه دوه پنځوستم نمبر آیت کریمه کې چې ثم عفونا عنکم من بعد ذلك لعلکم تشکرون. بیا موږ تاسو ته عفو کړې وه پس د دې د سخي په خدای باندې د نیولو نه او د سخي د عبادت نه وروسته موږ تاسو ته عفو کړې وه لعلکم تشکرون چې تاسو دې دپاره چې تاسو شکر وکړئ لکې تشکرون. او شکر خو تاسو ویلو چې دې ته طاعت ته ویل کېږي دلته کې یو معنا دا هم اغستلې ده دا په زړه باندې په ژبه باندې په جوارحو باندې اعضاو باندې کېږي او دارنګې چې دی نو حسن بصري صاحب ویلي چې شکر النعمت ذکرها د هغې ذکر دی چې کوم نعمت الله کړي نو دغه دا هغه ذکر چې دی نو دا بیا څه شی دی دا شکر دی.
بهر حال هلته کې د عفو ذکر کړو. اوس دې ځای کې په کومه طریقه باندې چې عفو الله رب العزت کړی و نو د هغې ذکر کېږي. او دا خبره د یادولو ده او د هیرولو نه ده چې دا یاد ساتئ نورو امتونو کې چې به کله چا ګناه وکړه چې کومه ګناه به یې کړې وه نو هغه به ورته په دروازه باندې لیکلې شوې وه. سهار به راپاڅېد د شپې به یې ګناه کړې وه کې دننه هغه به ورته لیکلې شوې وړه ګناه وه لویه ګناه وه. مثلا دا د دې امت ته الله پاک جل جلاله د آقا کریم علیه السلام په برکت باندې دا مهرباني ورسره وکړله چې اوس هغه په دروازه باندې نه لیکلی کېږي بلکې موت ته د شریعت دا حکم دی چې کله یو سړي نه داسې یو کار صادر شو تا پې پرده واچوله چې تا په چا باندې یوه پرده واچوله الله رب العزت په تا باندې په قیامت کې 100 پردې واچي 100 پردې. د دې وجې نه او بله پکې دا خبره وه چې کوم امتونو کې به چېرته یو ګناه هم وه نو د هغې ګناه به باري تعالی به هغه پیغمبرانو ته د دې دغه تذکره وکړه چې ستا په دې امت کې په دې ګناه په وجه باندې زه تاسو له دا نعمت مثلا نه در کوم لکه د موسی علیه السلام دور دی. هغې مبارکانو د باران دپاره سوال وکړو مونږ تاسو ورته زاري وایو رب العزت ته چې دی نو سوال وکړو چې پروردګاره باران به مونږ نازل کا. ډېر ګڼ خلک راوتې دي پیغمبر د خدای ورسره دی. باری تعالی ورته فرمایي چې په تاسو کې یو کس دی چې هغه چغلخور دی. دا باران چې کله نه کېږي نو دا د دې وجې نه تر څو پورې چې دا یو کس شي نو په تاسو کې نو دا باران به نه کېږي توبې نه ایستلي. موسی علیه السلام مبارک ورته وفرمایل چې ربه ماته یې وښیې وینا ټول دې توبه وباسي دغه سړی به هم پکې راشي. موسی علیه السلام مبارک وفرمایل چې الله رب العزت ته توبه وباسي نو چې ټول توبه وویستله وریځ راله او چې دی نو باران وشي. یو ترتیب د دې واقع داسې او یو داسې دی چې موسی علیه السلام مبارک چې وفرمایل چې رب باران نازل کړي نو پیغمبر د خدای او د الله سره خبرې کولې. څو پورې چې دا کس یو دغه ګناه کوي نو دا باران نه کېږي. بیا باران وشو وی ربه تا خو چې دغه شان کېږي کس دی هغه وی هغه ما ته توبه وایستله. نو غرض مې دا دی بیا به دې کې د ګناه نوعیت ته به وکتې شو نو هغسې به کېدل لکه اوس دې ځای کې د څښه عبادت چې دی نو قوم کړی. خدا خبره تاسو هم یاد ساتئ چې یو ګناه ده نو هغه چې یو سړی ځان له کوي نو د هغې بېل حیثیت وي او چې کله یې په ګڼه باندې کوي نو بیا د هغې ځان له بېل حیثیت وي. مثلا یو سړی دی هغه یو ګناه کوي او هغه ګناه په ټول قوم کې راله د بیا الله رب العزت په څه نه څه طریقه باندې عذاب راولي. د دې وجې نه چې دی نو دغه قوم اکثریت چې و نو هغې د څښي عبادت وکړو او چې وایي که نو اوس باری تعالی ورته وفرمایل چې تاسو فتوبوا الی بارئکم وروستو راځي دغه آیت کریمه چې ما کوم تلاوت کړې په دې کې د هغې
تذکره کی نو بیا دغه توبه چې الله رب العزت د دوی کړې وه نو هغې ترتیب ښیي چې په څه طریقه باندې ورته الله معافي کړې وه او دا دې ته څه حکم کړي نو هغې ذکر الله وکړو چې وإذ قال موسی لقومه په هغه وخت کې چې ویلي موسی علیه السلام قوم خپل ته هغې خلکو ته د قوم نه مراد هغه خلک دي چې عبدو العجله چې هغې د سخي عبادت کړي چې د سخي عبادت کومو خلکو کړی و موسی علیه السلام هغې خلکو ته چې یا قومي اے زما قوما انکم ظلمتم انفسکم بېشکه تاسو ظلم کړی دی په نفسونو خپلو باندې او هغه ظلم د کومې قبیلې ظلم دی هغه څه ظلم دی باتخاذکم العجل په نیولو ستاسو سخي لره په خدای باندې داسې کار وکړئ چې فتوبوا الی بارئکم توبوا یعنی فرجعوا الی بارئکم ای الی خالقکم تاسو توبه وکړئ خالق خپل ته یعنی غرض دا دی په دغه ګناه باندې ملامته شئ دا خو شرک دی عبادت د غیر الله شرک ذات یا صفاتو کې د الله رب العزت سره څوک شریکول نو دې د دې سخي عبادت کړو دیو جن چې دې باری تعالی ورته فرمایي چې د دې نه توبه وکړي تاسو به وایئ چې قرآن کې خو راغلي دي ان الله لا يغفر ان يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء الله تعالی چې دی یعنی مشرک چې څوک شرک وکړي دته بخنه نه کوي لا يغفر ان يشرك بخنه نه کوي دا چې شرک وکړي څوک ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء نو تاسو به دې ځای کې پکې مفسرینو قید لګولې دي ان الله لا يغفر ان يشرك اي بدون توبه بغیر د توبې نه د بخي معنا څه ده معنا دا ده که یو سړی مثال په تور باندې د شرک کړی دی د الله سره شریک جوړ کړی دی او دی اوس وایي چې زمړه الله به مې معاف کی خو یاره توبه نه وباسي توبه نه وباسي بغیر د توبې نه نو بغیر د توبې نه شرک نه معاف کوي ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء بدون توبه الله تعالی د شرک نه علاوه چې کوم دی بغیر د توبې نه ورته بخنه کوي چې الله وغواړي ښه مشاء لمن يشاء ویل چاته چې وغواړي نو نور ګناهونه ورته بغیر د توبې نه معاف کوي چې وغواړي ویره آیات ساته زمونږ د دې امت ما تاسو ته د محبوب علیه السلام برکت خبره وکړه مخکې دا امت مرحومه دی الکا رحم په الله کړی دی نو څنګه رحم دی ګوري یو خدا چې په دروازو بوته لیکل بند شو اوس یو ته په دروازو نه لیکي چې تاسو دا ګناه فلانی د فلانی دا ګناه کړی او بل دا ده چې نور امتونو کې لکه دا وګورئ قرآن ذکر کوي دا چې د هغې توبه به بیا دا وه چې هغې به بیا یو بل قتل کوي هغې په د هغه ګناه چې څونه ګناه به سخته وه لکه شرک دی نو الله رب العزت ورته وفرمایي فاقتلوا انفسکم خپل نفسونه قتل کړي د دې امت سره مهرباني وګورئ چې څومره ګناهونه یې کړي نو شرک دی ولې نه خو شرک الله جل جلاله فرمایي ان الشرک لظلم عظیم شرک چې دی نو دا خامخا لوی ظلم دی لوی ګناه په ګناهونو کې د شرک نه لوی ګناه بله نشته آیات
نو که دا امت شرک وکړي العیاذ بالله ګناه وکړي باری تعالی ته چې پروردګاره بس پیمانه بس اوس را تعفو وکړه بیا به چې دی نه د توبې چې کوم شرایط دي هغه شرطونه په ځای باندې راوړي لکه مثال په طور د توبې 3 شرط دي غټ یو دا دی چې کوم کړي کار دي نو په هغې پیمانه شي مثال په طور یو سړی د شراب څښلي زینه یې کړې ده بله غټه ګناه بله غټه ګناه نو دې به پې پیمانه به شي خدای پاکه بیا به یعنی په دغې باندې رب العزت د پیمانتیا ظاهرې کړي او دویمه دا چې د ګناه د څه سره کړې ده لکه مثال په طور د کوم شي متعلق لکه شراب مثال په طور وایي د شراب هغه بوتلې وغار یو شی دا به ختم شي یا لکه نن سبا زه تاسو ته مثال درکړم تا سره موبایل دی او که دې غټو سره یو که دې کشرانو سره خویږي اکو مثال لیلی ورله نو بیا خودکشي کوي بیا تینا په کور کې تینا ملکه خفه کېږي راني ترې خفه کېږي که بچي له موبایل نه اخلي او بیا ورته دام نشي ویلی چې دا پې ګوره او دا پې مه ګوره نو مثلا موبایل دی لوی سره دی یا د کشر سره دی اوس په هغې کې چې دی نو فحش ویډیوګانې دي مثال په طور هغه دی ګوري خو دی وایي یاره بس دی دا خو د سترګو وټه ګناه ده العینان تزنیان حدیث کې راغلي سترګې چې دی نو دا زینا د سترګو زینا دا ده چې دی نارواو چې کوم خدای ناروا کړي هغې ته پې ګوري کتلو ته الله ناروا کړي دیو ته ګوري محارم ته نو اوس دی چې دی نو به دې کې دا یا خو د سره دا موبایل ختم کړي چې مړه رایي نو بیا به ورته چېرته راشي او یا تېنه هغه ختم کړي یا چې کوم کس یې ځان سره ایډ کړی دی چې بیا به په ورځ د قیامت دی وایي چې یا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا کاش دا پلانې مې په دوستۍ نه وي نیولې پلانې مې په دوستۍ نه وي نیولې ځکه دا خو ورته دا فحش فلمونه دا انډیا دا کیسې میسې دا خو ورته دغه دوست را لېږلي دا خو ده په قهر اخته کړی دی وایي چې کاش چې ما دا په دوستۍ نه وي نیولې قرآن موږ ته وایي یا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا د نن ورته د دې زمانې په ژبه کې ورته ووایه چې هلکه کاش دې ما ایډ کړی نه وي ځکه چې هغه په بل ملک کې ناست دی کاش دا فلانې مې نه وي ایډ کړی دا ملحد دا اعتقادیات باطله لرونکي چې هغه تا ته مثال په طور هغه عقاید مخې ته رالیږي او شکونه درله په دې ذهن کې در اچوي د دې په ذریعه ته وایې چې دې مې نه وي ایډ کړی هلته بیا دا افسوس ورمان وي نو دغه افسوس چې بیا سړی هلته کې کوي که نه د دې ځای نه د دې اقدام نو څه وایي مونږ ته د توبې په شرطونو کې دویم نمبر شرط دا دی چې دغه چې کوم دی چې دا ګناه به کوم څه سره کېږي دا ختم کړه خیر دی ما تاسو ته یو عزیمت دی چې بس موبایل ته وایي چې ځه ورځه پې هغه له ټوټي ولي او یا چې دی یا ترې نه دغه ډیلیټ کړي بیخي په پاکۍ باندې او دریم نمبر شرط دا دی ګوره دا صحابه کرامو شان ته وګورئ که نه چې کله د شرابو حرمت راغی د شرابو حرمت حالانکه حلال جایز خو یاره چې کله د شرابو حرمت راغی نو صحابه کرام ولګېدل نو د هغه شرابو هغه چاټۍ چې د چا کره څومره به وي که نه خو به بلا به نو هغه ټولې چې دې ځمکې نه راخلاص کړې او بس دا خوړونه روان شو د شرابو دا هغوی په دغه باندې حالانکه حرام نه و
هغې وی چې اوس خدای حرام کړو نو چې دا چاټۍ پرتې نو کله خو به یې وتړو شي ځکه هر څه بوره خو عادت خو نه بوره نو ګناه خو غټه ده او هغې کې بیا داسې پکې کله کله کېږي هم یو صحابي دی هغه به د دغې عادت هغه وخت نه اخیستی و بله به یې سزا هم ورکړه ځکه د هغه د رعایو کار به دی چې دې نه به غلطي کېږي او بیا به چې کوم دی کومه سزا وي نو هغه حاکمي وقت قاضي هغه به بیا وري او حاکمي وقت به یې ورکوي څو پیرې داسې چې سزا یې ورکړه نو بیا صحابه کرام په خپل منځ کې دغه کوي دغه پسې ردې بدې وایي نو محبوب علیه السلام دوی په ده باندې لعن طعن مه کوئ ځکه دا سړی چې دی نو یحب الله ورسوله دی د الله او د الله د رسول سره محبت ساتي نو غرض دا دی دغه ګناه ده ګناه ده لکه او سزا پې ورته میلاو شوې ده معنا دا چې ګناه وکړي خو سزا میلاو شي که نه اوس تاسو چې دا کم کار کوئ نو دې کې د دوو خبرو نه منع کېدل لالي یو دا چې دا خو غیبت دی که نه داسې مه کوئ او یو دا چې لان تان پې مه کوئ ځکه چې دی د الله او د الله د رسول سره محبت ساتي تاسو که خیال وکړه که نه دا دوه څیزه شو یو محبت شو او یو عمل دا ځان له ځان نه څیزونه دي نو د هغې خپل مقام دی خپل ځای دی نبي اسلام د هغې اظهار وکړه چې د باندې لان تان مه کوئ پوه شو نو غرض مې دا دی خو چې کله دغه د ګناه چې د څه سره کېږي چې هغې د هغې خاتمه وکړي نو بس هغه به ختم شي لکه اوس مثال په طور باندې هغه مفت شراب وي قاضي وڅښلي دي که نه چې میلاویږي مفت نو بیا خلک څښي که نه مثال نو چې دا نه میلاویږي جو بس اخر به ترې صبر شي تاسو راځئ د دې وجې نه عرض کوو ستاسو خدمت کې دریم نمبر شرط چې کوم دی د توبې هغه دا دی چې دی به څه وکړي دی به را روان وخت کې دا قصد وکړي چې خدای باس هلته خپېمانتیا ظاهره کړې ده دویم چې دی نو هغه متعلقه شی چې کوم سره ګناه کېږي هغه ختم کړي دریم دا چې مثلا را روان وخت کې به قصد وکړي چې داسې به نه کوو یاره تاسو یقین وکړئ چې دا درې شرطونه کله پوره شو که نه نو ستا د دندې د باطن نه به تا ته اواز راځي چې بس اوس دې توبه قبول ده څه مو خیال خامخ دې وجې نه خو د مونږ او ستاسو د دې امت او د نورو امتونو کې دا فرق و دی کې اوس دغه بني اسرائیلو د توبې تذکیره کېږي نسخي عبادت یې کړي توبه به څنګه وي الله مخکې فرمایلی دا عفو ذکر یې کړی اوس ورته وایي د توبې دغه وله ورکوي چې تاسو توبه وکړئ خو توبه به څنګه وي د هغې ذکر کوي وإذ قال موسی لقومه هغه وخت چې ویلي موسی علیه السلام قوم خپل ته هغه قوم ته چې هغې عبادت تسخي کړی یا قومي ای زما قومه انکم ظلمتم انفسکم بېشکه تاسو ظلم کړی دی په نفسونو خپلو باندې باتخاذکم العجل په نیولو ستاسو سخي لره په خدایۍ باندې چې تاسو دا سخي په خدایۍ نیولې دا ظلم مو کړی دی ځکه عبادت دا د الله رب العزت حق دی او وضع د شي په غیر محل کې عبادت حق د الله دی دوی د سخي عبادت کوو نو دا په ځان باندې ظلم دی نو د ظلم تذکره الله وکړه چې دا ظلم داسې وکړې فتوبوا الی بارئکم دا فتوبو باندې دلته کې فا راوړې فا او الفاء للتعقیب مع الوصل علماء لیکي اصولیین چې دا فا د وصل د پاره راځي تعقیب مع الوصل د پاره نو معنا به څنګه کوو فتوبوا الی بارئ سمدستي توبه وکړئ خپل خالق ته بارئ ته الی خالقکم خپل خالق نو دا خبره مثلا دا توبه چې دی دا ډېر لوی شی دی او ډېر یو اهم او ښه کار دی او الله سوی فاستبقوا الخیرات
تاسو خیر ته چې دی نو متبادرت کوئ دې کې تلوار کې هم تاسو وایي کنه هلکه د نیکۍ په کار کې به تلوار کې داسې دا مونځ ټیم راغی اوس پکې ډیل مه کوه اوس مونځ کوه لور خور در کړ پیغله شوه مخې سره یې نکاح کوه جنازه پیغله شو جنازه پې بس کوه غرض مې دا دی داسې ډېر کارونه دي چې په هغې کې شریعت د تلوارې خبره کړې ده هلته کې ورته حکم کړی دی فاستبقوا الخیرات وسارعوا الى مغفرة من ربکم تلوار کوئ مغفرت د الله رب العزت دا مغفرت خو په توبه پسې که نه نو توبه ډېر لوی شی دی ځکه حدیث کې راغلي التائب من الذنب کمن لا ذنب له توبه کوونکی د ګناه نه داسې دی لکه ده چې د سره ګناه نه یې کړي یاره اوس دا توبه به څنګه وي نو الله رب العزت ورته فرمایي فاقتلوا انفسکم دې ځای کې فتوبوا الی بارئکم ای سمدستي خپل خالق ته توبه وکړئ بیا ورته فاقتلوا سمدستي به شابه ټال مټول پکې مه کوئ خپل نفسونه قتل کړئ نو مفسرین لیکي چې چا عبادت کړی و نو هغې یو میدان ته راغلل چې چا نو کړی هغې له تورې ورکړې شابه دا چې چا کړی دا بس کرش کړي سرونه ترې ووهل ورور د سخي عبادت کړی ورور له یې توله ورکړې ده زوی کړی او پلار له پلار کړی زوی داسې ټول ترتیب سره بس الله رب العزت ورته وایي ذلکم خیر لکم دا کار دا قتل د نفسونو ستاسو دا غوره دی نو دا معنا نه چې خودکشي وکړي خودکشي نه هغې ته یې وایي چې دا قتل کې دا خپل ورور قتلول دا ځان قتلول دي خپل بچی قتلول دا ځان قتلول دي د دې آیت هم دا ثابتي دا نن چې دی که یو رعایه دغه لګي یو حاکمي وقت لګي خپل رعایه قتلي دا ځان قتلول دي ګورې یار ساتي امریکې والا ټرمپ چې کوم دی نو څونه ظلمونه وکړو سوډان والا څومره په دغه کې لګیا دي زمونږ په دې وطن کې حال ته وګورئ خو زما وروڼو نن چې کوم دی د هغې برکت راووته په غزه کې څومره ظلمونه وشو د فلسطین د مسلمانانو سره څومره ظلمونه وشو نن ټرمپ په خپل وطن کې چې دی نو هغه الیکشن بیل مسلمان راغی ها مسلمان له ووټونه ورکړل په هغه ځای کې ټرمپ سردلان دی کو د قربانو پورې دغه راوځي د دې نه د ټوله دنیا اوس عبرت والي چې کوم ظالم دی دغه د ظلم دا دورې به ختمیږي اخري به بیا چې دی چې هغه امیر المؤمنین هغه صاحب چې هغه منسوسي ولي د الله د امام مهدي صاحب چې راشي عیسی علیه السلام مبارک امام مهدي صاحب بیا به پکې دا نه چې ورګه دا پیسې ورکو ځان به خلاص کړو بل بیا به یا مسلمانېدلي یا به چې دی نو قتلېدلي بهرحال نو الله رب العزت دې ته وایي چې ځانونه قتل کړي نو که مسلمان قتلي دا د مسلمان رود دا ځان قتلوي ځان کمزوري کوي الله وایي دا ستاسو دا قتلول د خپلو نفسونو په دغه موقع باندې نو دا چې دي ذالکم خیر لکم دا ډېر غوره دي ستاسو لپاره عند بارئکم په نزد د خالق ستاسو چې کله داسې وکړل موسی علیه السلام چې دی نو هارون علیه السلام جاړي او الله ته عاجزي کوي چې او څه وایي دعا موسی و هارون وبكيا وتضرعا وقالا يا رب هلكت بنو إسرائيل فكشف الله السحاب وأمرهم أن يكفوا عن القتل دغه ځای کې په زرګونو قتل شو څه پکې پاتې شو موسی علیه السلام او هارون علیه السلام بیا هم الله ته جاړي د خپل امت دپاره چې خدای زما امت خو ختم شو نه الله رب العزت چې کوم دی حکم وکړه چې بس نور مه کوه بس څه چې کوم دی نو جمدي پاتې شو او بیا د هغه څه پکې نور چې کومونو په آخري آیت کریمه مبارکه کې دا راځي ثم بعثناکم من بعد موتکم دا په شپږ پنځوستم نمبر آیت کې چې دی هغې دغه دی چې الله فرمایي بیا موږ
ژوندي که تاسو لره دوباره من بعد موتکم لعلکم تشکرون دې دپاره چې تاسو شکر وکړئ. انو الله فرمایل فتاب علیکم پس قبول توبې وکړه الله تعالی په تاسو باندې انه هو التواب الرحیم. شان د خبرې دا دی الله رب العزت چې دی ډېر زیات توبه قبلونکي او ډېر زیات رحم کوونکی دی. نو تاسو ګورئ دغه ترتیب سره د دې هغه توبه قبلېدلو نن ماشاءالله چې بس ډېر ګناهونه راجمع شي یا خدای پاکه چې په سچه توبه وکړي نو څه دی هغه قبول. اخري خبره ستاسو په کې وکړم د موسی علیه السلام مبارک دور دی آیا چې کوم دی نو د موسی علیه السلام نه وروسته دی علما لیکي او یو ډېر لوی فاسق فاجر سړی هغه داسې دشتو بیابان کې روان دی یو پیغله چې دی نو د ده نه مخکې ده او دی ورپسې دی او دی په دې دغه کې دی چې دا پیغله زما په دغه کې تصرف کې راشي او زه خپل مقصد وکړم ناروا مقصد د منډې ووالې اخر کې چې دی نو بس دی دومره ستړی شه چې جواکې ختم شي ادې داسې یو طرف ته چې دی نو په یو کاڼي سر کېښودو بس هسې مرګ راغلی ګرمي هم ده او تږي هم دی لوږې هم پرې غلبه کړې او تږي هم دی او ګرمي هم ده بس راشه چې په دې ځای هسې مرګ دی نو چې مړ شه په دې کې یو بزرګ راغی هغه چې وکتل سړی ډېر زیات بې حاله دی دې خبرې ته ښه سوچ کوئ جي نو بس هغه ورسره خوا کې کېناسته وی یا الله وریځ راولې خدای باران وکړي سوال یې د باران وکړ وریځ رالله او بس دغه ځای کې یو غروس کې هغې د باران شروع شو ده د هغې اوبو نه وڅښلې دې تازه شو خو ده پې امین کو یې کس پې امین کو ځکه چې دعا کېږي نو امین پې کول پکار دي او تاسو خو خدای مو وبخه چې کله مونځ وشي نو امام صاحب اکثر یو څو کسان پاتې شي یا پاتې نه شي نو ټول بې دواتې امین ته پکې څوک نه ایسارېږي نن هغه مشغول کاکاونه هغه سره یو بل یو کس و نو هغه به ویل چې یاره دا خلک یو ځای مو مونځ وکړو نو ویل چې ما څو مونږ مونځ کوو چې بس ټول خلک تلي بیخي ما ته هغه دغه وایي انځرګي کې ډېر مشهور کس و هغه نوم یې هغه ستا ما ته وایي چې یاره دا خلک ډېر مالدار دي زما خیال دی که نه مې چې ولې وی هغه وی چې مالدار او بې دغه څه کوي ضرورت یې نشته چې دا ټول خدای ته عبادت وکړو اوس دعا ته ضرورت نشته ټول لاړل خدای تا ته موجد نشته دا خو ته زمونږ محتاج وي مونځ مو ورته وکړه بس زه وایم چې کله دعا کېږي نو امین پې وایي خو چې دا مونځ وکړي او بې دوا لاړ شي ګورې یاد ساتئ دا کتابي مسله ده تفسیر یعقوبي چرخي لیکلي فاذا فرغت فانصب دلان دی وای چې کله سړی مونځ وکړي او دعا ونه کړي نو دا مونځ وله په دې مخ باندې ور چې دې ته دې مجد نشته نو دا راته ووایه چې ته په تا د چا کری دي او ته ول هغه قرض راوړې که نه خو داسې د کوټي روان رالې لیارې ولې په ګس لاس ورکوه هغه دله په دې مخ در وولي څه مو خیال دا مونځ خو په ما تا قرض دی بیا به دا په الله باندې د قبلولو کوشش کوي نو دعا به ورته کوي یاره جي هغه بزرګ دعا کوله او ده پې امین وي چا دغه کس تا فاسق فاجر دا چې په دغه تجدید باندې منډې والې وي خبره مو ذهن کې یاره جي بس وریځ راله او باران وشو دی ډېر خوشحاله شو بس تر و تازه شو زه چې ځو بچیا را روان شو داسې یو چوک ته راورسېدل اوس به دا سړی په خپله لاره ځي دا بزرګ به په خپله لاره ځي یاره جي بس دی اوس بزرګ وایي چې که خیر دا وریځ خو زما د وجې خدای راوستلی چې زما په سر به ځي بس چې دا سړی ته جدا شو دا وریځ د هغه په سر روانه شوه عبدالرحمن صفوري رحمت الله علیه دا خبره ذکر کوي روانه شوه دې پسې داسې وکتل وی بچې دې خوا راشه وی څه عمل دې کړی دی وی ما خو چې زما په سر به دا وریځ لاړه شوه تا پسې در روانه شوه څه عمل دې کړی وي شا رښتیا ووایه وی زما عمل خو دغه و چې په دغه ګناه په دې خیال باندې روان وم دغه په دې طریقه رسېدلی وم نه وی نور راته ووایه یو عمل مې کړی الله ته په سچ باندې توبه کړې دغه
وې دا وجه ده چې تا الله ته په سچ توبه وکړو نن الله ستا دا لحاظ هم ګوره وساته چې دا وریځم په تا ته پاسه ده خو دې ځای کې دا بله خبره هم یاد ساتئ اکثر زمونږ دا چې لږه ګیره میره پرېږدي یو سړی یو داسې لږ که نه دوه رکعته زیات وکړي یو داسې چې ده که نه او بیا پکې لا وایي چې هلکه بېګا را روان وم سپوغه بله تعجب له را روان وم تعجب نه وایي تعجب خو یاره هغه بیا په خلکو باندې دغه کوي زبادي نو ګورې دغه خلکو له هم داسې یو سوچ په کار دی که یو سړی ښه سړی دی نو شکر دې وباسي لکه تکبر را نه شي نو د زړه کې چې تکبر راشي ګورې هغه هر یو شی ختم شي الله دې موږ تاسو نیکان کړي تاسو کلمات مو وي تاسو الله فاتحه اول ماته تاسو ټول عمل توفیق وما عليه الا البلاغ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا وبارك وسلم عليه صلاه دائمه مقبوله تؤدي بها ان حقه العظيم اللهم صل على سيدنا مولانا محمد النبي وآله وصحبه وبارك وسلم صلاه دائمه مقبوله تؤدي بها ان حقه العظيم ربنا تقبل منا